ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترین د نیکو اعمالو تذکره کوو چې هغه 15 نیک اعمال چې تاسو کوئ، نو د هغې به تاسو ته الله جل شانه 15 ثمرات درکوي. 15 میوې به درته درکوي. ثمرات صحیح شوه، ثمرات وایي میوو ته په عربی کې ثمر. نو کوم انسان چې نیک اعمال کوي او د ګناه نه ځان ساتي، نو الله جل شانه به دې انسان له 15 انعامات ورکوي. 15 انعامات، او دا هغه انعامات دي محترم مسلمانانو چې دې انعاماتو پسې موږ اکثر ګرځو. ګوره چې کوم انسان په زندګۍ کې د الله دین راغلی، سنت اعمال پکې راله، د انسان زندگی الله تعالی هغه آباده کړه. او که د کوم انسان په زندګۍ کې نیک اعمال نه وو، نو د زندگی هغه ډسکنیټ شوه د الله تعالی نه. دی چې څه کوي الله تعالی، که د ځناورو په شان زندگی تیروي، که د انسانانو، دی د الله تعالی نه باغي دی. نو هغه نیک اعمال چې د هغې الله تعالی 15 میوې ورکوي. لکه مثال په طور یو دی د انګور غټه دانه شوه، یو دی د سیب غټه دانه شوه، یو دی د امرود غټه دانه شوه. دا خو د دنیا میوې دي محترم. الله تعالی به درته داسې ثمرات، داسې میوې درکړي چې د هغه سترګو لیدلي نه دي، غوږونو د هغې چېرته اواز نه دی اورېدلی، په زړه کې د هغې تصور نه دی تېر شوی. دغه 15 د نیکو اعمالو بدلې راته ښیم. راځئ، دنیا دپاره م ډېر عرصه وکړو، دنیا دپاره م ډېر عرصه وکړو. راځئ دا نیک اعمال شروع کړو چې الله تعالی مو د آخرت غټه ذریعه وګرځوي. او دې 15 څیزونو پسې هر انسان سروالی بروالی ګرځي. خو دې راته په اسانه طریقه ښیم چې دا موږ ته څنګه حاصلېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، مسافر، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې دي. پرون یو مسافر رابطه کړې وه، الله تعالی د هغه مسله ختمه کړي. د UK نه، د برطانیې نه، انګلینډ ته وایي که برطانیه ورته وایي، د هغې نه هغه رابطه کړې وه او ډېره سخته مشکله وته. نو موږ بار د مسافرو دپاره دعاګانې کوو، بار د نوجوانانو دپاره، جینکو دپاره، چې الله تعالی مو د زړه محبتونه نصیب کړه، الله تعالی مو رشتې وکړه، الله تعالی مو مشکلات اسانه کړه. دا دعاګانې خو موږ تاسو دپاره کوو بار. خو نن هغه نیک اعمال محترمو چې د هغې بدلې، د هغې بدل الله تعالی په 15 څیزونو باندې ورکوي. دا 15 څیزونه موږ غواړو. نو څوک چې وایي چې مرحې دا 15 پیدې میلاو شي، دا 15 میوې د راته میلاو شي، نو هغه میوې کمې دي، هغه زه تاسو ته انشاءالله په ترتیب وار سره ویم. ډېره مزیداره نن زموږ ویډیو ده، ډېره ښکلې ویډیو ده. ګوره حضرت ابن عباس رضی الله فرمایي که نه چې د نیکو اعمالو په وجه باندې دا 15 څیزونه الله تعالی انسان ته ورکوي. ډېر ورکوي، خو دا 15 یې پکې راټول کړي دي. لومبنی دا محترم مسلمانانو، کوم انسان چې نیک اعمال ډېر کوي، د ده په مخ کې به نورانیت وي، د ده په مخ کې به چمکه وي، د ده په مخ کې به کشش وي، د ده په مخ کې به ښکلا وي، د ده په مخ کې به نورانیت وي، د ده په مخ کې به خلکو په زړونو کې یعنې داسې تاثیرات وي چې د انسان ته ګورم بس. اکثر موږ ګورو که نه علما کرام چې کوم غټغټي یا داسې نیکې زنانه بیبیانې یا نیک نوجوانانو چې په مخې د رسول الله مبارک سنت هم یو انسان و چې زه ورته ګورم، د اصل کې د نیک اعمالو وجه وي. دویم نمبر دا محترم مسلمانانو، کوم انسان چې نیک اعمال کوي، د ده په زړه کې به الله تعالی نور پیدا کوي. نور، داسې نور به وي چې دا به چمکیږي، داسې نور به وي چې د ده په زړه کې به یو قسم له لذت وي، مزه به وي، هر ټایم به د زړه خوشحاله وي، د ده په زړه کې به چېرته غم نه وي. دا دویمه شوه. درېیمه فایده د محترم مسلمانانو چې د نیک اعمالو په وجه الله جل شانه انسان ته ورکوي، او دې سیس پسې موږ سرواري برواري ګرځو. هر انسان، څوک په یو خوا، څوک بل خوا، ښځه او نارینه و، هر سړی لګیا دی. نو هغه د رزق د پراخۍ مسله ده. څوک چې نیک اعمال کوي، الله تعالی به دله خود به خود فراخه زندگی ورکړي. الله تعالی ګوره، الله تعالی وایي که نه، فرمایي چې څوک زموږ په دین کې زموږ سره مرسته کوي، زموږ دین سره خورئ، په خپل ځان کې راولي، په خپلو بچو کې راولي، وي د ده به موږ مددګار شو.
صحیح شه. او بل ځای الله تعالی قرآن کې فرمایي کنه وی تاسو ما یادوئ زه به تاسو د دغه نه بهترینه ډله چې د فرشتو زه به تاسو یادوم. نو موږ چې کله هم الله تعالی یادو نو په دې سوچ او تصور سره چې الله تعالی زما په اسمانونو کې تذکره زما شروع ده. څلورم نمبر د نیک اعمالو فایده ده د محترمو چې په بدن کې به د الله تعالی طاقت واچي، په بدن کې به د الله تعالی قوت واچي. ستا په دې اندامونو کې به الله تعالی یو کشش پیدا کړي، هر کار به راته الله تعالی اسانوي. پنځم نمبر فایده دا د محترم مسلمانانو چې د مخلوق په زړونو کې به ستاسو محبت الله تعالی پیدا کړي. هر انسان به تا سره مینه کوي. اکثر نوجوانان دي نکاحګانو پسې ګرځي، محبتونو پسې ګرځي، جنکۍ دغه رنګې وظایف کوي. ډېره ښه خبره ده د خپلې رشتې دپاره وظایف کول، د خپلې رشتې دپاره دعاګانې غوښتل، ځکه نکاح کول دا بهترین څیز دی. نکاح سره انسان د ګناهونو نه بچ شي، نکاح سره الله تعالی روزي فراخه کوي. نکاح د رسول الله مبارک هغه چې دی نو دغه دی څه ورته وایي سنت عمل دی. ځکه چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. چا چې د فساد په زمانه کې، دا زمانه د فساد ده، دا زمانه د فتنو ده، دې کې زما یو سنت چا ژوندی کړو هغه ته به الله تعالی د شهیدانو ثواب ورکوي. صحیح شوه که نه؟ نو کو تاسو وایئ چې د مخلوق په زړونو کې زمونږ محبت پیدا شي، نیک اعمال شروع کړئ. نیک اعمال داسې یو عبادت دی، نیک اعمال داسې یو میوه د محترمو چې د دې به هر ټایم تاسو خوراک کوئ. دغه میوې به هر ټایم په قبر کې هم بیا تاسو خورئ، په آخرت کې به هم خورئ. خو که چېرې د الله تعالی نافرماني شروع شوه، ټیک ټاک یې، فیسبوک یې، یوټیوب یې په غلطه طریقې سره استعمال، نو محترمو بیا ګورئ معامله چې ده نو هغه ګمبیره ده، خرابه ده. ګوره سوچ وکړئ که نه، الله تعالی نبي پاک وسلم فرمایي چې زما د امت اوسط عمرونه 60-70 حدیث مبارک کې د الفاظ دي، د 80 کالو ترمنځ زما د امت زندگی ده. یعنی 80 یا به ښکته پاتې کېږي یا به بره خیږي، او ډېر په مشکله سره انسانان بره خیږي، یعنی عمر یې ډېر شي. د 80 کالو زندګۍ کې مونږ محترمو خپله الله هېر کړی، خپل رسول هم هېر کړی، خپل دین هم هېر کړی، خپل قرآن هم هېر کړی، مونځ نه کوو، مونږ په غفلت کې پراته یو. د دې 80 یا 80 کالو زندګۍ په مقابله کې مونږ ته 3 سټیفه زندګي پاتې ده. یو د قبر زندګي ده چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده د قبر، یعنی څو پورې چې قیامت نه قایم شوی. یو د قیامت د ورځې د محشر 50,000 کاله یوه ورځ ده. یو د جنت یا د جهنم زندگی ده. دا 3 زندګۍ یو سیټ تک، او د 80 کاله او 80 کاله بل سیټ تک. نو ولې د دې 80 کالو زندګۍ په بدل کې موږ ځان له 3 سټیفه زندگی د آخرت ولې تباه کوو؟ سوچ ولې نه کوو چې یاره زما قبر را روان دی، زما د محشر ورځ را روانه ده چې ما نه به دا بچی تښتي، دا ښځه به رانه تښتي، د خپل خاوند به رانه تښتي، د خپل لوڼې به رانه تښتي، او زه په نفسی کې دا بچي او دا ښځه د یوه نیکي یقین په الله وکړو په قیامت کې دله درکړي. د هغوی دپاره خپل ځان هغه په خساره کې نه دی اچول پکار، خپل ځان الله تعالی ته وړاندې کړو. الله تعالی امانت راکړی، دا زندگی د الله تعالی امانت دی، دا ځواني د الله تعالی امانت دی، دا روغ صحت الحمدلله د الله تعالی امانت دی. دغه رنګې د دنیا نعمتونه را باندې الله تعالی کړي، نو په دې باندې شکریا ادا کوو. که چېرته د دې په مقابله کې یو مصیبت راغلی نو په هغې باندې صبر کوو. ځان له به ګریوان نه شلو، ځان له به چغې نه وهو چې داسې چلو شو داسې چلو شو. ټول عمر را باندې الله تعالی راحت راوستی الحمدلله. نو که چېرې د ګناه په وجه باندې یا د الله تعالی د امتحان په توګه باندې موږ باندې لږ تکلیف راولي، نو په هغې باندې ما انشاءالله صبر کوو. الله تعالی دې ما او تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. دا خبر دی الله تعالی زما دپاره او زما د ټولو فیملی